په ښځې باندې د خاوند څه حقونه دي هغې ته لږ ورته غوږ کړو. لومبنی حق په ښځې باندې د خپل خاوند دا دی چې دا به د خاوند تابعداري کوي، اطاعت به کوي. دغه خاوند چې ورته څه خبره کوي دا ښځه به یې مني، الا دا چې شرک باندې مجبوره نه کړي. جایزه خبره چې ورته کوم هم کوي دی به دا به مني. د هغې فایده څه ده؟ د خاوند اطاعت ته ګوره، مغفرت پې درته نصیب کېدی شي تا ته، ستا مور او پلار ته. او رسول الله مبارک حکم دا کړی دی که چرې د الله تعالی نه رستو بل چا ته سجده جایز وي نو ما به ښځې ته حکم ورکولو چې خپل خاوند ته سجده وکړي. ما به ښځې ته حکم کولو چې خپل خاوند ته څه وکړه؟ سجده وکړه. او سجده د الله نه سوا خو بل ته جایز نه ده که نه. خو بیا هم رسول الله مبارک دې دپاره وښوله چې د دې خاوند څومره لوی مقام دی. یو صحابیه راله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا رسول الله زه به د خپل خاوند حق څنګه ادا کوم؟ رسول الله مبارک ورته وفرمایل که چرې ستا د خاوند په بدن باندې زخم روخیږي، زخم جوړ شي، دانه روخیږي، هغې کې پیپ او وینه وشي او ته په ژبې سره هغه وینه او پیپ وسټې نو هم ته د خاوند حق نشي ادا کولی. خاوند دومره لویه هستي ده. نن زموږ میندې خویندې په کوم طرف روانې دي؟ یو حق خو دا شو چې دا به څه کوي؟ دا به د خاوند تابعداري کوي.